دا بحث درته شروع شوی چې عربو انتخاب الله د نبی علیہ السلام او د قرآن د پاره ولې وکړو. د عربو متعلق من او تاسو ډېرې خبرې اورېدلې دي د مذمت باره کې او د قباحتونو باره کې او د بدو صفتونو باره کې چې په عربو کې ډېر د جاهلیت دورو په عربو کې ډېر د جاهلیت دورو اخلاقي اعتبار سره عرب ډېر پست خلکو د نبی علیہ السلام د بعثت نه مخکې، او دا تقریبا د عربو جاهلیت ټولو مسلمانانو ته معلوم دی ځکه دا ډېرو بیانونو کې او په ډېرو ځایونو کې بیانېږي. نو د انسان ذهن کې دا سوال راځي چې د عرب داسې کمزوري خلکو نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام او د قرآن دپاره الله دغه ځمکه او دغه علاقه او دغه خلک ولې خوښ کړه؟ ځکه بد خلک خو خلک د ښځې دپاره او د اوسېدلو دپاره نه خوښوي. د عربو یو څو بدیانې دي هغه ټولې تاسو ته معلوم دي چې عربو کې د عقیدې اعتبار سره ډېر توهم فرستی وه. عربیان داسې وهمي شان خلکو د نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې، او د عقیدې اعتبار سره ډېر پرېوتي خلکو، تر دې پورې چې کوم کاڼی به یې خوښ شو بس هغې ته به یې سجدې کولې او هغې نه به یې بت جوړ کړو او هغې ته به یې سجدې کولې. بعضې قومونه د عربو داسې وو چې هغوی به د نور عبادت کو، بعضې قومونه داسې وو چې هغوی به د ستورو عبادت کو. نو دا د عقیدې اعتبار سره ډېره کمزوري عقیده ده، شرکیه عقیده. او د دې نه علاوه عزتمندو بعضې پکې اخلاقي لوی لوی برایانې وې، او هغه دا و عزتمندو جواري پکې عام وه، شراب سکل پکې عام و، جنگ و جدل یو بل سره فتنې فسادونه کول دا عام و، او جنگ بعاث او یو دوه درې جنګونه مشهور په سلونو کالو باندې جنګونه تیر شوي دي، د کال نه د سلو کالو نه زیات تیر شوي دي، 100 سال. نو بظاهر یو جاهل قوم، نابلد قوم، د علم نه لري، د اخلاق نه لري، او سیاسی حالات هم د دې کمزوري و. اخلاقي حالت یې دا و چې خپله لور به یې راونیول او په خاورو کې به یې ښخه کړه. وإذا الموءودة سئلت، الله ویل دا به درنه تپوس کوي د قیامت په ورځ. ګڼ شمېر جینکۍ خلکو خښې کړې وې، او د یو وړوکي سوچ د وجې نه. سوچ دا و دوه قسمه خلک و عرب، ټول عربو به داسې نه کول، او چې چا کول هغې کې دوه وجې وې. یو وجه دا چې هغوی به دا د حیا خلاف ګڼل چې زما لور به بل کور ته ودیږي او هغه به ورسره نور قص قطارې کوي، او الان کې ده به پخپله د بل چا لور کړې وه، نو دا لور خو هم د دغې قصو نه پیدا شوې ده، دې ته بیا سوچ نه کو. او بعض علاقو کې عزتمندو غربت ډېر زیات و، د غریبۍ د وجې نه دا بلا څوک پالي، زه زوی به دې وپالو سبا به دله کار روزګار کوي څه خو به دله ګټي، نو دا به څه وکړي؟ نو د دې وجوهاتو په بنا باندې به یې کول. توهم پرستي پکې دومره زیاته وه عزتمندو، داسې پیشو به لاړه یا کارغه به مخې ته تېر شو، دا اوس هم دا کارونه شته. نو بس دا به یې ډېر بد ګڼو، ویل داسې چلو شو. څاروي به یې اوبو له بوت لکه څاروي به اوبه نه څکلې، ویل دې ته په دې سر باندې دیو ناست دی، پیریان ورته ناست دي، او چوکۍ به یې راواغېستې په دې سر به یې والو چې دا پیریان ترې وتښتي. حالانکې ځناور دی کله اوبو ته زړه کېږي کله نه کېږي، څنګه چې انسان کله کېږي کله نه کېږي. نو دا توهم پرستي عزتمندو په هغې کې ډېره زیاته وه. او د بیماریانو نه به بیماریان یو بل ته لګېږي، د ښځو نه به یې ډېره کرکه کوله، او ښځې به یې میراث کې باقاعده تقسیمولې، او دې له به هېڅ حیثیت نه ورکوو چې ښځه هم لا څه شی دی، او دوی ته به عزتمندو ډېر کم کتل ښځو ته. نو دا ټول عزتمندو شراب پکې عام و، دا ټول قباحتونه په دې عربو کې موجود و. او د دې باوجود هم الله رب العزت بیا هم په دې عربو کې خپل اخیری نبی راولېږلو، خپل اخیری کتاب یې راولېږلو، خپل مبارک کور د بیت الله شریف د مدینې شریفې مسکن او مقر هغه ځای دا وګرځو. نو دا ولې انسان ذهن کې سوال راځي، دا ولې؟ نو دا یاد لري عزتمندو هر سیز الله رب العزت د خیر او د شر نه جوړ کړي، مجموعې نه.
هر سیس کې خیر می او شر می. نبی علیہ السلام دی وجې نه وی سړي سره ډېره زیاته مینه مه کوه، ځکه سبا به د باندې یو انسان سره ډېره مینه مه کوه د حد نه زیاته، که سبا یې د باندې یو قباحت او یو عیب را کولاو شو نو بیا به ورسره نفرت نشي کولی. خلک وایي ته خو لیونې، دا مخکې څه وي او دا اوس څه وي، نو درمیانه چلېږه. ځکه بعض وخت یو انسان کې داسې صفت را پیدا شي چې انسان بیا هغه سړي سره دوستانه نه کوي، نو دوستانه پرې غوستل هم پکار دي داسې حالت کې. نو چې تا مینه د حد نه زیاته کړي، خلک وایي ته دا ته څه وې، مخکې څنګه وي او دا اوس څنګه شوې. دغه رنګې پیغمبر پاک وایي نفرت هم چا سره زیات مه کوئ. یو بد څیز دی د هغه نه د هغه حده پورې نفرت کوه. داسې نه کیدي چې همدې سړي سره د سما مینه پیدا شي، خلک وایي ته ډېر بېکاره سړی، مخکې څنګه وي او اوس څنګه وي، دا اوس څه وي او مخکې څه وي. څومره بهتر اصول دی، درمیانه چال چلېږه. انسان نه نفرت مه کوه. بد کار یې چوک ووایه وروره په دې مې نه لګېږي، دا کار ګورې خراب دی. چې ښه کار یې وکړه ورته ویلکم راځه، درمیانه چال چلېږئ. نو الله رب العزت دغه رنګې عربو کې هم بعضې قباحتونه پیدا کړي دي، نو دا نورو قومونو کې هم شته. په نورو قومونو کې د عربو په وخت کې چې کوم نور قومونه وو، په هغې کې قباحتونه د عربو په اعتبار سره د هغوی نه هم زیات وو. نو په هغه وخت کې دا عرب چې کوم قوم وو دا ښه خلک وو. نو ته به نن زمانې ته نه ګورې چې نن څنګه دي. نن زمانه کې اوس عربیان بیا پست شوي دي، اخلاقي اعتبار سره بیا کمزوري شوي دي، خو هغه زمانې سره دا ښه قوم وو. نو الله په داسې پست قوم کې پیغمبر ولې راولېږلو؟ د هغې یو وجه دا ده چې د عربو نه مخکې چې کوم خواوشا ملکونه وو، په هغې کې نور مذهبونه او نور قامونه تیر شوي وو. او هغه نور قومونه ما تاسو ته عرب په منځ کې وو، خواوشا تې 3 قومونه وو، فارس وو، رومیانو. نو دا قومونه ته خواوشا اوسېدل، حبشو ته، دا 3 قومونه وو. او دې 3 قومونو په خپل وخت کې ښه پوره ترقي م تېره کړې وه. کله به یو سوپر پاور وو، که به بل سوپر پاور وو. نو د هغوی هغه مذهب هم ډېر مخکې شوی وو، د هغوی چې هر څه مذهبونه وو. نو که الله رب العزت چېرته دا نبي او دا قرآن په هغه قومونو کې رالیږلی وی، نو بیا به خلکو ویلی چې دا قوم خو د مخکې نه مشهور وو، نو ځکه د اسلام ته ترقي میلاو شوه. دا قوم مخکې نه تکړه قوم وو، پیسې والا قوم وو، سوپر پاور قوم وو. نو د اسلام ځکه ترقي وکړله چې دا قوم مخکې ډېر اعلی وو. نو الله رب العزت په هغه سوپر پاور او هغه لوی قومونو کې اسلام را نه وستو چې خلکو ته پته ولګېږي چې یو داسې قوم چې د دنیا په هېڅ کې هم د شمارلی کېږي، او هغوی اسلام قبول کو او هغې اعلی مقام ته اسلام ورسولو، نو دا د اسلام کمال دی. لکه یو تعلیم یافته سړی چې یو کار وکړي، خلک وایي مړه تعلیم یافته دی که نه، وګوره تعلیم ته کوي، خو چې یو ساده سړی کار وکړي څومره خلک خوشحالېږي، یاره تعلیم هم نشته، خو الله وله لوی مهارت او تجربه ورکړې ده. نو د دې سړي نه خلک ډېر متاثره کېږي. نو الله د عربو نه چې هغه جاهل قوم وو، ساده قوم وو، الله رب العزت اسلام له ترقي ورکړه د دغه قوم د لاسه، او دوی له د اسلام د وجې نه ترقي ورکړه. نو د دې نه معلومه شوه چې اسلام کې کمال دی، او دا قوم هم کمالی دی چې ناشنا نوی دین رالی، هغې قبول کو او هغې دومره اعلی انداز ته اسلام ورسولو چې هر کچا پوخ او هر زنګلونو ته ورسولو. کمالی قوم دی که نه؟ نو د دې وجې نه الله رب العزت دې قوم ته راوستو. دویمه وجه عزتمندو دا ده، په هغه وخت کې چې څومره قومونه الله رب العزت د قرآن او د نبي علیه السلام دپاره د دې قوم انتخاب د دې وجې نه وکړو چې د دوی ژبه ډېره اعلی وه. د عربو ژبه ډېره اعلی وه. دوی وخت کې دنیا کې تقریبا 4640 ژبې دي، 4647 ژبې دي. زمونږ پاکستان کې تقریبا 140-200 ژبې دي. په افغانستان کې 11 قسمه ژبې دي. نو دا ټولې د دنیا ژبې چې راجمع کړي نو د 4000 نه باس ژبې دي. او په هغه وخت کې چې کومې ژبې وي په دنیا کې رایج، په هغې کې او اوس هم د دنیا د ټولو نه بهترینه ژبه عربي ده. نو د دعوت او د تبلیغ دپاره، د دین د رسولو دپاره د ټولو نه لوی شی څه وي؟ زبان، ژبه.
او هغه ژبه بهترینه ژبه پکاري، ځکه دا دین ښایسته دی، نو چې په هغه ژبه کې بیان شي چې دا د دې ښایست خلکو ته ښکاره شي. نو د عربو نه ښایسته ژبه دنیا کې نشته، دا یاد لرئ. دا انګریزي چې مشهوره شوې ده، دا زمونږ او ستاسو د دې نقالیانو د وجې نه مشهوره شوې ده. دا دو نمبرین انګریزان لکه زمونږ او ستاسو غوندې خلک چې د انګریزي باندې صفت کوي، دوه درې څلور جملې لس جملې زده کړي، نو دا د دې د وجې نه مخکې شوې ده. دویم دا د انګریزي عزتمندو د مصنوعاتو د وجې نه او د ساینس د وجې نه مخکې شوې ده، چونکې اکثر علوم ساینسي په انګریزي کې لیکلی شوي دي او مصنوعات انګریزان زیات جوړوي، دا څیزونه پروډکټس ورته ویلی کېږي، دا هغوی زیات جوړوي. نو دنیا کې خلک دا استعمالوي، نو هغوی په انګریزي لیکلي هم وي، که ته هغوی سره ډیلینګ کې هم انګریزۍ به وی، که ته ډاکټر جوړېږي هم انګریزۍ کې به سبقونه وی. نو د دې وجې نه د انګریزۍ ته ترقي میلاو شوه. ګینې انګریزي څه خوږه ژبه نه ده، انګریزانو له د خندا چلم نه ورځي، هغوی چې خاندي ټول خوځېږي. خندا خو زموږ د پښتنو د عربو نه چې په بړق بړق باندې وخاندي چې درېیم کلي کې هم خلک خبر شي چې هلکه څه چل دی، خدای دې خیر وکړي. خندا چل دوی له ورځي، هغوی خندا کې د هغه زړه خپل بړاس هم نشي ویستی. نو بهرحال عربي ډېره بهترینه ژبه ده. د عربۍ په خصوصیاتو کې چې زو عزتمندو درې څلور ورځې صرف په دې کې بیان دی، خو چونکې زموږ د سیرت یو موضوع ده، نو دغه موضوع ته نوځه به چېرته قرآن پاک اصول چېرته بیانېږي به هغې کې بیانو. خو عربي ژبې له الله رب العزت عزتمندو ډېر لویوالی ورکړی دی او عربي ژبه ډېره وسیع ده. په عربۍ کې عزتمندو صرف د شعر دپاره 500 نومونه دي. د شعر نه دی، لاین شعر، ازمرې 500 نومونه دي د ازمري. دومره غټه او دومره بهترینه ژبه. د بعضې څیزونو دپاره پکې سلسل نومونه دي، 50 نومونه دي. موږ له کله ناکله د هغه شي هغه اصل په پښتو کې مغه نوم نه راځي چې په پښتو کې دې ته څه وایي، په عربۍ کې له 500 ټکي د هغه یو ټکي دپاره. په عربۍ ژبه کې عزتمندو د دوو دپاره ځان له صیغې استعمالیږي، نورو ژبو کې واحد جمع ډایرکټ واحد او جمع. عربۍ کې د دوو دپاره عزتمندو جمع لفظ نه استعمالیږي، هغوی دوو ته جمع نه وایي، دریو ته یا د دریو نه زیات ته جمع وایي. یو عجیبه ژبه ده. عربۍ کې یو لفظ د یو ځای بدل را بدل کا معنی بدلیږي، نوې معنی پکې پیدا کیږي. دا ځان له د هغې خصوصیات دي عزتمندو، اوس په هغې کې نه پرېوځو. خو عربي ژبه یو لویه عظیمه ژبه ده. په دې وخت کې تقریبا د 10 ملکونو عربي سرکاري ژبه ده او اقوام متحده چې کوم مشهور اقوام متحده ده، په هغې کې په 6 ژبو کې خبرې کېږي. هلته چې لاړ شي 6 ژبو کې اجازتي خبرې به کوې، یو ژبه پکې عربي ده. نو عربي یو بهترینه ژبه ده، فصیحه او بلیغه ده، فصاحت او بلاغت پکې ډېر شته، ادب پکې ډېر شته. یو ټکی استعمالی نو ښه طریقې سره به استعمالی. لکه اوس الله رب عزت قرآن پاک کې وایي چې بیبیانو ته نږدې کېږئ نو وایي فأتوا حرسکم، وایي تاسو راشئ خپلو پټو ته او کرونده وکئ. څومره ښکلي الفاظ دي، وایي راشه کرونده وکړه او پټو ته راشه، نو الله به دې تخم کې برکت واچي، اولاد به درکړي. ښکلي الفاظو سره ښکلي انداز کې دا خبرې دي. نو د دې وجې نه الله رب العزت عربو کې او د عربو په خیطه کې اسلام او پیغمبر د دې وجې نه راوستو چې د دې ژبه ډېره خوږه ده. تاسو ګورئ دا قرآن چې ویلی کېږي څومره خوند کوي، دا عوام پې پوهېږي نو د سترګو نه جاړي انسان. لوی لوی بادشاهان روسیان چې الله نه مني قرآن جړولی دي، ولې دې عربۍ کې یو خوند یو میټاس الله یې خیرې. او دا شان عزتمندو دا د جنت ژبه ده، جنتیانو له به الله عربي ژبه ورکوي. نو هلته زده کېدل نشته، بس ډایرکټ به درته زده کي، داسې نه وایي چې دا اوس زموږ دا کږي وږي ژبې دي د پښتنو، دا به د عربي څنګه یادو. نه، الله به درته خپله یادوي، بس چې پیدا شي داسې به. او زموږ پښتانه خو پکې وایي اغیار خو وایي د دوزخ ژبه ده او زه به جنت تم د پښتو سره ځم. پښتۍ به دله مادي کې ورلي، ګپ خو نه دی، ځکه جنت ډېر پاک ځای دی. زموږ دا ژبه لږه کږه وږه ده، یعنې خپله ژبې باندې به فخر کې څه خبره نه، د ډېرو ژبو نه زموږ ژبه اعلی ده، خو عربۍ ته نه رسي. یو څیز کې الله صفت یې خیر دی او خدایي ژبه ده او د الله کلام پرې راغلی، نو پښتو هغې ته چېرته رسي؟ د هغې په اعتبار سره دا ډېره شبړه ژبه ده. عربیان عزتمندو سخت لفظ نه استعمالی، فصاحت او استعمالی، وایي دا فصیح نه د هغه په ژبه کې د سره شماري نه، داسې لفظ به نه استعمالی.
چې هغې کې درې څلور حروف هجا لکه خا شین داسې ګران ګران الفاظ په یو ځای باندې راغلي وایي داسې ټکي به نه استعمالوي دا تاسو څنګه خبرې کوئ نو عزتمندو عربي انتخاب چونکې عرب دغه وخت کې دغه قوم دویم عزتمندو هغوی سوچه خپله ژبه وایي اوس خو عربیان بدل شوي دي هغوی هم انګریزي وایي زموږ څنګه پښتانه چې انګریزي وایي پلیز کښېنه ایکچولي ما دا کار وکړو ایکسکیوز می تاسو دلته راشئ زموږ پښتانه هم اوس داسې قیسې کوي نو دا خپله ژبه پرې غوستي پښتانه په پښتو کې د چا شکریه نشي ادا کولی ورته څه به وایي ورته پلیز کښېنئ پلیز هلکه پښتو ټکي ووایه که نه څه به وایې نشته ورسره بیا د افغانستان چې کوم پښتانه دي او د هغوی بعضې علاقو خپله ژبه ده هغوی ښایسته ژبه وایي بهترینه خوږه ژبه وایي او داسې زموږ د ملک چې کوم شاعران دي یا کوم کسانو په پښتو کې پی ایچ ډي کړې ده ایم فل یې کړې ده هغوی هم ښایسته ژبه وایي یا بعضې سندرغاړي دي نو هغه چونکې د شاعرانو خبرې کوي نو هغه الفاظ ډېر بهترین استعمالوي نور موږ خو چې کوم دی چې څه وویلې ګډې وډې کندې کپرې نو عربي عزتمندو بهترینه ژبه ده نو د دې وجې نه الله د خپل پیغمبر دپاره د دغه قوم انتخاب وکړو چې دغه خلکو کې راشه او بله ژبه کې عزتمندو دومره وسعت نشته دی چې هغه د الله کلام او د پیغمبر د زندگی اعلی طریقې سره بیان کی دریم عزتمندو عربو کې بل یو خصوصیات دی مخکې خو تاسو ما درته ویلي دا به یې نو اورېدلي چې عربو کې دا جاهلیت دی دا جاهلیت اوس راسه د عربو صفتونه واوره چې الله د یو قوم انتخاب کوي خو هسې خو یې نه کوي که نه عربو کې عزتمندو جود و سخاوت سخا پکې ډېره زیاته ده عربو کې تر دې پورې عزتمندو هغې کې سخاوت دومره دی الله قرآن کې بیان کړی دی یو صحابي و هغه کره میلمانه رال ښځې ته وایي ډیوه بنده که تاسو ته تبلیغ والا واقعات بیانوي نو الله رب العزت په قرآن کې د هغوی تذکره وکړه یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص وایي زما بعض بندیګان داسې دي چې دې کره میلمه راشي په ځان سخته تېروي خو میلمه له نو دا عربیان و که نه زمونږ خلک څه وایي څه میلمانه رال وایي ورته ووایي چې ملک صاحب کور کې نشته پټېږي ته او عربو کې داسې خلک عزتمندو داسې کسان شته غریبانان عرب دي چې د هغوی کره به یو اوښه یا یو اوښو د خپل کار روزګار دپاره د خپل وخت تېرنې دپاره خو چې میلمه به رالی او کور کې به د خوراک څه شی نو هغه به له خپله اوښه حلاله کړه د یو میلمه دپاره به یې هغه اوښه حلاله کړه حالانکې د هغه ټول کاروبار به په هغې روان تاسو لیدلي دي د صحابهو واقعاتو کې دغه عربو چې د یو چیلي سر په 7 کورونو باندې تیر شو یو دلې ورکه بل دلې ورکه د سر غوښه هغوی ډېره خوښوي سترګو سره یې پخوي سترګې م هغوی خووي نو دې وجې نه عزتمندو زمونږ خلک شاټینګ یې خوښوي ځکه شاټینګ یې سره سړي شاټینګ یې مضبوطېږي نو د دې وجې نه هغه دا خوښوي هغه ښځې چې کوم دی څه پخ کړي نو هغه زوی له ورکړلې زوی ته وایي بچیه دا خپې ته وخوره دا خپې به دې مضبوطې شي نو ښځه ورته وایي سړیه دا شاټینګ یې ته وخوره ته هم لږ کمزور یې دا شاټینګ یې دې مضبوط شي هغه بل طرف ته اشاره وه نو عزتمندو دا خلک دي نو عربو عزتمندو د یو میلمه دپاره به پوره پوره وخ حلالو هغه یو سر د چیلي 7 کورونو کې تاو شو بیا د مغه صحابي کور ته رالی داسې یو عجیبه خلق د مرګ په وخت کې عزتمندو تاسو د عربو د صحابو واقعات ویلي دي یو ویلي اوبه راکه مرم چې اوبې وله یو ورکړې دي بل ویلي مالم اوبه هغه ویله زه هغه ورکه بل ویلي وایي مالم اوبه بل ویلي بل ورکه نو په هغې کې هغه ولني پیل اواز وکړو وایي زه بس هغه بل ورکه چې رال هغه مړ شوی و بیا چې بلم مړو بلم مړو 3 کسان په یو اوبو باندې مړ اوبه پاتې سخاوت کامیاب زنده باد د یو اوبو دپاره او موږ عزتمندو په غلا اوبه څکو او دا شان عزتمندو یخې اوبه خپل طرف ته کو ګرمې بل طرف ته چې یخ جو وي نو ټول جګ ځان سره کېدو هلکه دې بل باندې مسکا نه چې زه ډېر تږی کېږم هغه اوبه ته هغه یخې هلته ګرمې شي خو بل کس لی نه ورکوي ملګري چې یخ بوتل میلاویږي خپل ملګري یاران دوستان په یخ باندې دا یخ زه څکم بل وایي زه څکم بل وایي زه څکم یو بل نه ورکوي بعضې میندې خپلو بچو له هم غږی نه ورکوي وایي مړه سرکوزی دی ورکوی سې کې بس پلار هم داسې وایي ځان له دې ګټي که نه بعضې او بچي خو دي داسې بچی خو د پلار د سره فکر نه کوي کور کې به پلار ته کچالان پراته او دا به مسافر سره وروره ښه مزېدار د طبخي
او دغه رنګې د ګریل والا میان خوري، مور ورته نه یادېږي. سخاوت په عربو کې ډېر زیات و عزتمند، او سخي قوم الله نه خرابوي. سخاوت په عربو کې دومره زیات و چې دوی یاد لري دا شراب هم چې څکل دا به هم د سخاوت دپاره څکل. موږ وایو عربیان شرابیانو، شراب به هغوی ولې څکل؟ شراب چې انسان اوس کي نو دا بېخوده شي، په ځان باندې نه نو دوی به شراب د دې دپاره څکل. د شرابو له نوم هم څه کرم یې ښه کرم. عربۍ کې شرابو ته زاړه شعرونو کې چې وګورې کرم ورته وایي. کرم موږ څه وایي؟ محبت او کرم، حب، کرم، کریم. کرم دی د پیرزو نه په چا باندې فیاضي کول، چاله څه ورکول. نو د شرابو نوم یې کرم یې ښه. انګورو ته به کرم ویل، او شرابو ته به بنت الکرم ویلې، د کرم لور. یعنی دا چې ته اوس کې پتا کې کرامت په کریم کېږي، سخي کېږي. ځکه چرسي سړی او نشهي سړی د څه پروا نه کوي، هر څه خیرات کوي. اوس خو نشیان هم داسې نشته، هغوی به نشم د سخاوت دپاره کوله. نو عزتمندو دا په هغوی کې یو عجیبه صفت و. او دغه رنګې د عربیانو شعرونه وایي، د نیمو شعرونو نه زیات د هغوی شعرونه په سخاوت باندې دي. تعریفونه یې وکړه، پلانی سړی دې یاد شي چې پلاني ځای کې میلمنانو له سلو خان حلال کړه، ا د فلاني کرامت داسې دی لکه د باران په شان، د باران په شان دی، یعنې باران پار چا وریږي. دقه رنګې دا پلانی سړی په هر سړي باندې کریم دی. نبي علیه الصلاة وسلام یو ځل یو گرفتار شده و جنکو کې یو جنۍ راله، هغې ورته ما پرېږده. نبي علیه السلام ویل ولې دې پرېږدو؟ نو هغه ورته وویلې چې زه د حاتم طوایي په دغه کې یم، یا زوی رالو. حاتم طوایي مشهور، حاتم طایی تاسو مشهور اردو کتابونو کې وایي، دا ډېر لوی سخي تیر شوی. وایي زه د حاتم طایی بچی یا زوی یا نوسی یا نوسی ما. نبي اسلام ویل هغه ډېر ښه سړی و، ډېر سخي سړی و. ویل پرېږده دا. نبي علیه السلام له یو ځل د بل قوم نه یو سړی رالی، او اسلام کې یا داخل شوی یا نو داخل شوی. سل ګډې وله نبي علیه چیلې وله نبي علیه السلام ورکړه. هغه چې راغی قوم ته ویل ډېر عجیبه سړی دی، سل یې راله راکړه. یو مې ترې غوښته ویل ټولې بوځه. ویل دا سړی بد دي شي کېدی. نو عزتمندو عرب قوم الله رب العزت د پیغمبر دپاره ولې خوښ کړی و؟ سخیانو. بل عزتمندو عربو کې یو بل قوم، یو بل دغه دی. عرب عزتمندو وفادار قوم، وفادار قوم چې لوز به د سره وکړو او سر به پکې تلو، لوز به پوره کو، د سر پروا به نه کول. دا په عربو کې عزتمندو یو لوی خصوصیت دی. مشهور یو کس دی سموال، نو هغه سره یو لوی شاعر دی امرؤ القیس، هغه سره خپل زغرې یا سامان یې سره امانت یې ښیو چې بی دا ته ځان سره کېده چې زه راشم دا به ماله راکړي. هغه ته ډېره ښه ده. نو په دې کس باندې یو سړي عزتمندو حمله وکړه، حارث ابن ابي شمر غساني. هغه پې حمله وکړله او ډاکې پې واچوله، خو هغه زر دروازه بنده کړله د قلا. ویلې دا مال به ماله راکې. نو دې دوران کې د دې سړي د سمویل زوی بار پاتې شو. نو چې بار یې زوی پاتې شو، نو هغه سړي د ده دا زوی راونیولو. ویل دا زوی دله وجنم، ګینې دا سامان ماله راکړه. پخوا به په وړوکي څیزونو باندې خلکو قتل کو، ځکه ډېره غریبي وه. ویل دغه سامان راله راکړه، زوی به دې پرېږدم. لکه اوس چې اغواکار د سړي نه اکثر رور، زوی، پلار وله کډنیپ کی او اغوا کی. نو هغه م ونیولو. هغه ورته ویل نه در کوم. ویل دا د پلاني سړي د امرؤ القیس ما سر امانت دی، او که زما سرم پکې ځي نو دا دله زه نه در کومه. هغه به وایي چې ده په امانت کې خیانت وکړو نو نه در کوم. هغه ویل زوی دله وجنم. ویل خپله دې خوښه. هغه زوی وله مړ کو، خو دې سړي وله امانت ورنه کړو. ذیک قوم دی عزتمند. نو دا په عربو کې دا غټ غټ صفتونه دي: سخاوت، بهادري، وفاداري، په خبره باندې ادریدل، د هغوی ژبه اعلی، او د هغوی ملک الله په سنټر کې جوړ کړی. نو دی وجوهاتو په بنا باندې الله رب العزت خپل اخیری پیغمبر او هغه اخیری کتاب په عربو کې راولېږلو.